إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله في كتابه المجيد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. زما خوږو ملګرو کشرانو او مشرانو، ما تاسو په وړاندې د سورې بقره څه آیاتونه ولوستل. څنګه چې ستاسو په علم کې دا راغونډه دلته زموږ دا جمع کېدل، ستاسو په علم کې دا خبره چې د رمضان میاشت ختمه شوه او نن اختر دی. کوشش به کومه چې په دې خطبه کې زه 15 غټې غټې خبرې وکړم او تاسو د هغې نه سبق واخلئ او په هغې باندې زم عمل وکړم او تاسو هم پې عمل وکړئ. الله تعالی فرمایي یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. رمضان تیر شو، په دې کې به ډېر داسې خلک وي چې هغوی به ډېر عبادتونه کړي وي. ډېر به داسې خلک وي چې هغوی به دا ګڼي چې موږ نه خدا ضایع شوه، موږ پکې عبادتونه ونه کړله. خو په اصولا الله تعالی وایي په تاسو باندې الله تعالی اسانتیا غواړي، تاسو باندې الله تعالی مشکل نه غواړي. یاد دې وي دا خبره چې الله تعالی تاسو له اسانتیا غواړي. الله تعالی په دې خپل مخلوق باندې چې څومره مخلوقات دي په دې باندې غفور او رحیم دی. نو که چا نه څه داسې بول چوک هم شوي وي، ستاسو دلته راتګ دا د دې روجې یو تړلی شوي حصه ده، دا د روجې هغه روح دی او تاسو خپل رب سره د محبت یو اظهار وکړو چې دلته تاسو راغونډ شوئ. دا 2 رکعاته مونږ چې دا اوس کوم وکړل دا زمونږ خپل خالق سره خپل مالک سره د محبت اظهار دی چې ای ربا ته الله اکبر وي په روجه کې هم او د روجې نه پس پهلنی کار ما دا وکړو چې ته هم زما په زندګۍ کې الله اکبر یې، زه به تکبیر ویم. نو ځکه مونږ دا مونځ کو دا چې کم دی مونږ الله تعالی سره د محبت اظهار وکړو. نو یاد دې وي هغه خلک ادي مایوسه کېږي نه چا نه چې په دې روژه کې مطلب دا دی چې هغوی دا وایي چې مونږ خو تلاوت ونه کړو، مونږ خو نه عبادت ونه کړو، مونږ دا روژه مس کړله، مونږ نه خو دا وخت خراب لاړه، دا به څه کېږي؟ فانسان کمزوري دی چې الله تعالی تاسو له اسانتیا غواړي. چې تاسو له اسانتیا غواړي نو تاسو هم مخلوق له اسانتیا غواړئ او له ملګري په خپل یو بل له اسانتیا غواړي. مشکل به یو بل له موږ نه پیدا کوو. الله پاک موږ له اسانتیا غواړي نو موږ مخلوق له اسانتیا پیدا کوو. که زموږ ګاونډ کې څوک اوسېږي، که زموږ رشته داران دي، که هغه هر څوک دي، موږ به څه کوو؟ دله هم اسانتیا غواړو، دله هم مشکل نه غواړو. خپل منځ کې یو تعلق د یو محبت اظهار. او یاد دې وي چې الله تعالی سره د محبت موږ اظهار وکړو، خو دا اظهار نیمګړی به وي تر څو پورې چې د هغه مخلوق سره او مؤمنانو سره مینه ونه کړي شي. دا خبره تاسو بیا واورئ. الله سره محبت په نیمګړی وي، که چېرې د هغه مخلوق سره محبت ونه کړي شي نو مخلوق سره چې ته به کله مینه وکړې نو ته به د خالق چې کوم محبت دی هغه به ته ومومې. دا خبره ستاسو په ذهن کې وي. نو مخلوق له به تاسو اسانتیا غواړئ، الله پاک تعالی اسانتیا غواړي، ته به مخلوق له اسانتیا غواړي. دویمه خبره ولتکملوا العدة، الله پاک وایي اسانتیا را باندې غواړم دا شمیر چې ته پوره کړې. ګوره تاسو به دام په ذهن کې کېدای شي دا خبره راشي چې دا څنګه اسانتیا ده، په روژه کې مونږ ګرمي او سختې روژې مو نیولې. نو ګوره تاسو دا خبره دې یاد وي ستاسو په روژه کې تاسو باندې جایز او ناجایز دواړه تاسو د هغې نه ځان بند کړه، تاسو را ثابته کړل الحمدلله. جایز نه هم ځان بچ کړه، جایز حکمونه لکه خوراک څښاک جایز وو، الله پاک وایي نه به څښې، روټۍ به نه خورې، اوبه به نه څښې، شربت به نه څښې، تر هغې نه منې شوې، کوروالی به نه کوې ښځې سره، تر هغې نه منې شوې. او ناجایز نه خو تاسې هم کوشش ته وکړه تا ځان بند کړه، خپل نفس باندې تا ځان قابو کړه، تا خپل ځان قابو کړه. نو اوس چې روژې نه بهر شوې، تا دې خبره یاد وي روژې نه چې کله ته بهر شوې نو هغه جایز خو هسې هم جایز دي، ناجایز باندې خو تا پریکټس وکړو که نه، نو اوس خو ډېر زیات اسانه شوه. نو الله پاک تاسو باندې اسانتیا غواړي. او دا کاونټ دا شمیر تاسو پوره کړو، نو تاسو د مبارکباد مستحق وي چې تاسو دا شمیر پوره کړو په دې ګرمۍ کې. او الله پاک وایي چې او دا خبره دې یاد وي دې ځای کې ستاسو نفسیات الله پاک دا کېدل چې موږ را جمع شوي، موږ ماتم نه نو را جمع شوي، تاسو دا خبره یاد وي. موږ فخر کوو، موږ روژې ونیولې په توحید سره ایمانا و احتسابا. نو الله تعالی وایي چې تاسو دې کې ماتم مه مناوئ. الله پاک تعالی یو قسم له مبارکباد درکوي چې دا اختر دا خوشحالي دا ته ومانځه، کاونټ تا پوره کړو، تا را شمیر پوره کړو. درېیمه خبره
چې ډېره ضروري خبره زما په تقریر کې دا خبره چا یاد وساتله بس هغه وګټله نورې خبرې کو د یاد نه ساتي هېڅ مسله نشته ولتکبروا الله علی ما هداکم څنګه چې په دغه کې په عید الفطر کې به رسول الله صحابه به عیدګاه ته به چکر راتلل نو ځان سره به هغوی دا وی چې الله اکبر الله اکبر نو الله اکبر به هغوی کوو اوس خبره دا ده چې په رمضان کې تا د الله اکبر ته یو عملی مجسمه وي ته عملی مجسمه وي چې کله به اذان شو تا به وي الله اکبر دکان به دې بند کړه رابلې جومات ته تلاوت ټایم به وشو تا به وي الله اکبر رابلې که ډوډۍ وخت په راغی تا به نه خوړله تا به وي الله اکبر ته به د اخلاقۍ وخت په راغی تا به وي الله اکبر به د اخلاقي به دې پرېښود الله طرف ته به رالې د نیکۍ وخت په راغی تا به وي الله اکبر یعنی د رمضان نه بهر به هم توس ولتکبروا الله علی ما هداکم ته به دا تکبیر جاری ساتي په رمضان کې چې ستا کوم روټینو الله پاک تعالی دا توقع ساتي لعلکم تتقون چې دا روټین ته برقرار وساتي نه چې بس هغې کې د روجي مسلمان وي او بیا ته کوم دی نو د جومات نه هغه روح وځي الحمدلله ثم الحمدلله زه په خپل ملګرو باندې فخر کوم چې په دې میاشت کې د جومات چې کوم هغه رونق و هغه برقرار وساتلی شو خلک به راتلل ترجمه به کوله نو دا تاسو نه مبارکباد مستحق یې خو یاد دې وي چې دا څیز دا تسلسل دا کنټینیویټي دا تاسو جاري وساتئ دا نه چې صرف په دغه کې بس ختمه شوه او تاسو دا جاري وساتئ دا خبره به غلطه وي بله خبره دا ده چې اکثر په رمضان کې خدا خبره نه وه په رمضان کې چې کوم دین تا خدا زبردست مظاهره وکړه ته بالکل جیتا جاگتا الله اکبر وي الله اکبر صرف ناری نه دي چې ستا پر خپل جسم باندې ستا په خپل رویو باندې تا په خپل سوچونو باندې الله اکبر اپناو کړی دا الله اکبر په صادر کې ځان رانغاړلی تا دا بالکل ثابته کړله اوس الله تعالی دا توقع کوي چې په غیر رمضان کې امتدا تسلسل دا جاری وساتي او پوهان دا خبره کوي ګوره څومره اختر دی د خوشحالۍ ورځ ده دا یو تمثیل دی د څه د جنت او رمضان تمثیل دی د دنیا یعنی دنیا دی د رمضان په شان تیره کړله تاسو وګورئ په دې اختر کې واړم خوشحالي غټم خوشحالي او هر طرف ته ګهما ګهمي وي بالکل فطرت خوشحاله وي هر طرف ته خوشحالي وي نو الله تعالی دا وي چې رمضان په شان تیرې ژوند تیر کړه څنګه چې دا په رمضان کې دا مظاهره وکړه د روجي په شان تیرې ژوند تیر کړه نو را روانه دنیا به ستا څنګه وي لازوال نعمتونو کې به داخل شي او دا خوشحالي خو هېڅ خوشحالي نه ده د دې دنیا خفګان هېڅ خفګان نه دي یو کس تانه جدا شي ستا د زړه یو ټوکړه وي غم دی خو د په هغه دنیا په مقابله کې هېڅ غم نه دی ده مونږ به کوو مونږ به څه کوو چې هغه دنیا له به کار کوو نو دا جنت یو تمثیل دی چې مونږ ژوند د رمضان په شانتې تیر کړو د رمضان په شانتې تیر کړو نو الله پاک چې تا څنګه روژې دې تېرې کړلې ورپسې اختر و تا له څومره خوند درکړو نو الله تعالی دا وایي چې دا ټول ژوند دی او دا ټول وجود باندې قانون هغه شانتې پلی کړه لکه څنګه چې تا په اعتکاف کې وي لکه څنګه چې ته په روژه کې وي دقه شانتې ته وکړې نو الله پاک په جنتونو کې به داخل کړه دا خبره ما تاسو پیش وي نو دا اوس په زمونږ اوس پر روژه ختمه شوه اوس په مقابله راځي اوس پر الله او زما چې اختلاف رانی شي ګورې چې الله اکبر شي اخلاقي وخت راغی بد اخلاقي به نه کوم د مونځ وخت راغی مونځ به کومه د زنا وخت راغی زنا نه به ځان ساتم الله اکبر دا به تاسو کوئ څلورمه خبره لعلکم تشکرون ولعلکم تشکرون او دا ټول پروسس دا ټول ټریننګ دا دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ تاسو وګورئ نن امت مسلمه ایز ا هول د منفي اثراتو د مختلفو فتنو چې کم دنو وسره مخته مختلف قسمه فتنې راغلي دي چې انسان ورته حیران شي په بعض ځای کې بم دماکي دي په بعض ځای کې بدحالي ده چین نشته سکون نشته الله پاک وایي چې ولعلکم تشکرون سره د دې هر څه سره د تکلیفونو هر څه په خپل ژوند باندې موږ غور وکړو او پازیټیویټي وګورو مثبت پهلو وګورو زمونږ نه ډېر خواږه ملګري زما استاد چې ما نه اریږي نه نیر الله تعالی دې هغه مغفرت وکړي او زمونږ یو بل زما تر مشر چې نصیر خان کاکا چې هغه په دې کې نشته نو واقعي چې زه انتهایی خفه یم چې دې کې اے کاس چې هغه دلته موجود وي مونږ سره ناست خو نو خپل ژوند کې زه منم چې دې اختر کې به سړی خفه وي پلار ورته یادېږي مور ورته یادېږي چاته نه یادېږي زما مور چې کوم دی په 2013 کې وفات شوې ده تاسو یقین وکړئ داسې څه لمحه نه ده راغلی داسې سروز نه ده راغلی چې ما ته یاده شوي نه دا یو فطري خبره ده او دا هغه چاته پته لګي چا باندې تیر شوي دي چونکې په ما تیر شوي نو ما ته پته لګي نو ته به پازیټیویټي ګورې الحمدلله پلار خو مې جمدی دی که نه مور مې هم شته رونه مې هم شته نو چې چا چې رور ني نو بچي یې خو شته که نه نو رونه یې خو شته که نه پازیټیویټي دی به ګوري شکر به ادا کوي دی به ګوري هغه لمحو ته به دی ګوري او دومره ښکلې ملګري الله پاک راکړي دا ټول زما د رونو نه بړ کړ دي بلکې بړ کړ څه کې رونه مې دي مشران مې دي دا ټول زما مشران دي نو ته به شکریا په دې انداز کې زه منم اکامي به مونږ محسوسوو
خو ته به څه کې، ته به سرچ کې، سوچ پکې، عقل نه به کار اخلي چې ای الله تا خو مانه دا ښکلي ښکلي انسانان، دا ښکلي ښکلي مؤمنان واغشتل، خو الله پاک دا دوست دا شکر امتحان دی. زه به اوس ګورم، سرچ پکوم، تلاش پکوم چې آیا زما لپاره د شکر ایستو څه دي. زمونږ خلک ګوري شکر نو باسي، او یاد دې وي چې کله ته ډسکمفرټ تا کې بېچیني وي، سکون نه وي، او ته دننه یو منافقانه زندگی تیرې، ته شکر نشي ایستی. یاد دې وي نو شکر به ته څنګه وباسي؟ شکر به ته داسې وباسي چې ته دننه مطمئن یې، او ته به تاسو ټول په خپل ګریوان کې سر ورکې او وګوره چې پازیټیو پوینټس کم یو دي، مثبت پهلو کم دي، تاسو په زندګۍ کې مثبت پهلو کم دي، دا تاسو تلاش کې. ته به بې ساخته به دوی چې الحمدلله، سبحان الله، الله اکبر، ته به دا شکریا ادا کړي. تاسو غور په دې وکړئ. نو زمانم چې دا خفګان په مونږ راغلی دي، بېشکه چې راغلی دي، او هغه شمع بله ده اب بلیږي، الحمدلله بلیږي به، خو هغه کمی به مونږ محسوسو، خو مونږ به کوشش کوو چې دا خپل کار به کوو او پازیټیو پهلو وګورئ، تاسو به شکر ادا کړئ. لکه بیا زه واپس راځم، هغه خلک چې کم دا روجې صحیح ونه موندله، په ګناهونو کې وخت تېر کړه، د هغوی په رمضان او په غیر رمضان کې هر څه فرق نو، د هغوی په رمضان او په غیر رمضان کې هېڅ فرق نو، څه ډفرنس نو. نو بیا هم الله تعالی دومره غفور رحیم دی چې کله ماته یو موقع مله شو، تاسو ته به زه د حکمت بیان کړم. تاسو وګورئ چې دا آیت نمبر 185 دا را سورې بقره آیت دی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، دا آیت دینه پس ډایرکټ ذکر شوی و اذا سالک عبادی انی فانی قریب. دا ولی بیان شوی، بیا چې ته بیان کم، یعنی اے انسانا کتب گناهونو کې لت پتی تا رمضان نم فایده وانه غشتا، نو اس خبره نه ده. دا رخصتېدو والا رمضان یو پیغام پرېښود. تاسو دې خبرې ته غور، دا رخصتېدو والا رمضان یو پیغام پرېښود چې د قرآن اهمیت دی. دا رمضان رخصتېدو والا یو پیغام پرېښود چې دا دنیا چې کوم دی نو فانی ده. دا رمضان یو پیغام پرېښود چې سنت څه اهمیت دی. دې رمضان یو پیغام پرېښود چې د قرآن څه اهمیت دی. نو لہذا داسې مه وایئ چې رمضان ختم شو او ما خو پکې قرآن ونه وی، نه، شروع شو. او پوهان دا خبره کوي چې د رمضان نه دی رمضان پوری دا سفر ختم نشي، چلتے رہنا چاہیے اس کو. د رمضان نه دی د رمضان پوری دا سفر دا دی روان وي. نو لہذا دی دا پیغام پرېښود چې قرآن اوس دکا، هېڅ مسله نشته چې روژه تېره شوه، هېڅ مسله نشته، ټینشن مه اخلئ، یعنی فکر مه کوئ، غم مه کوئ، عبادتونه چا نه دي کړي. هم څه مسله ده چې وشو هغه وشو. الله پاک وایي اذا سالک عبادي، یو کرته کو انسان مال راغی او ما نه دې سوال کې وایي دا سالک دا فعل ماضي دی، مطلب دا چې یو کرتم دی آواز وکړي فانی قریب، زه قریب یم، همیشه قریب یم. دی نه دی ویلې چې ما تر عالم آواز وکړي، ما تر متقي آواز وکړي، ما تر مولا آواز وکړي. عبادي، د عبادي لفظ کې دومره مینه را چې ګناهونه دې م کړي دي، ډېر لرې تللی. الله پاک د محبت اظهار کوي چې دا زما بنده یاري، زما بنده دی. الله پاک وایي زه خو درنه لرې نه وم تللی، زه خو درنه لرې نه، ته رانه لرې تللی وې. الله پاک ورته د محبت د الفاظو کې د محبت اظهار دی چې عبادي زما بندیان دي. دا دی به مال راځي او الله پاک وایي چې یو کرتم دی راغی، زه به د ټول ګناهونه معاف کړم. انک ما دعوتنی ورجوتنی، اے د آدم بچیا، اے د آدم بچوړیا، تر څو پورې ته ما ته آواز کې او زمانه توقع ساتي، زمانه امید ساتي چې اے الله ما ته ستا ضرورت دی. او موږ ته الله تعالی ډېر ضرورت دی، موږ ډیپینډنټ مخلوق یو، موږ پې منحصر یو. اے الله ما ته ستا ضرورت دی. غفرت لک ولا ابالی، زه به وي ستا وبخمه او ما تر دې هېڅ پروا نشته. که تا څومره ګناهونه م کړي وي، څومره م لت پت وي، خو ته ماله راشې او ما ته په سجده باندې پروزې، الله پاک وایي غفرت لک، زه به ته وبخم، ولا ابالي، او ما تر دې هېڅ پروا هم نشته. یا ابن آدم، اے د آدم بچوړیا، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کو چېرې ستا ګناهونه د اسمان ته ورسي، لکه ته یو هخته کې دي بله هخته کې د ګناه، یو د ګناه بله هخته بله او اخره کې دا ټوله اسمان پورې ته ورسي. الله پاک څه وایي ثم استغفرتني، ته ماله راشې ما نه بیا بخښنه وغواړې، ته راشې ته الله ما خو ډېر ګناهونه کړي دي، زه خو ډېر بدبخته انسان وم، ته په ځان باندې وجړې، ته راشې استغفار وکړې. بیا الله پاک څه وایي غفرت لک ولا ابالي، زه به تا معاف کما ولا ابالي، او ما ته څه پروا هم نشته. ګوره داسې ذات مونږ داسې الله سره ډیلینګ کوو. تاسو دې خبرې ته غور وکړئ، مخلوق نه دی ګورې خالق دی. داسې الله سره مونږ ډیلینګ کوو چې ګناهونه هم کوو، نافرمانۍ هم کوو. الله پاک وایي ته خو راشه زما درله، ته دا پیران، دا ملنګان، دا زبرګان، ته د مخلوق نه یېرېږې سړیه، ته دومره کمزورې شوې، ته خو ما پیدا کړې، نو د مخلوق ته ته ټیټېږې، تر دې مخلوق نه یېرېږې، د دوی نه سوالونه کې، د دوی نه منښتې کې. الله پاک وایي ټول دا پرېږده، غفرت لک ولا ابالي، ته زما مری، زما بندې، عباد الرحمن کې شامل شه، ماله راشه زما نه سوال وغواړه. بله خبره ملګرو ته یو ځل بیا
کو تاسو ورته حکم وای او کو منت ورته وای په خپل کې داسې تعلق چې خلک مثال ورکی نو په کار دار چې مونږ داسې په ځان کې راول چې اخلاقی رویه نه او بل خبره دی ایمان خو ستا دن نه دی هغه الله ته پته لګي او اخلاق ستاسو داسې جامې دي چې دا بار دنیا ته ګوري په دغه ګوري بار چې خلک ما ته ګوري کنه امت مسلمه ته ګوري کنه یا زما ملګری ته ګوري زما مؤمن رور ته ګوري ناغه داغه جامې ته بار دی ګوري دن نه ګوري دن هغه ته پته لګي چې دا څنګه سړی دی نو کوشش وکړئ چې ښه اخلاق ښه کردار خپلې مور سره خپلې پلار سره او په دې اختر په خوشحالو کې چونکې مونږ رب راضي کوو تاسو ته ما دا پهلنۍ خبره وکړله چې رب سره د محبت اظهار نیمګړی دی بیا وره رب سره د محبت اظهار نیمګړی دی تر څو پورې چې د هغه مخلوق ته نه خفوي لہذا په ناستو خلکو کې یو څو پورې زما د اواز خلکو ته رسي نو دوی له پکار دي چې په دې اختر کې چې کم خلک دنه خفه دي لاړ شي او هغوی پخلا کړي د څوک خفه کړي دي نو هغه لاړ شي او هغه نه معافي وغواړي ځان له معافي وغواړي او د یو بل اصلاح کوشش مونږ وکړو خو د اصلاح کوشش په داسې نه کوو چې دلته زه ودرېږم او یو کس راونیسم او ده پسې خبرې وکړم نه ځان لیکو مونږه چې عبدالرحمن وروره دا کار خو دې غلط دی ځان لیکم او ځان له ورته خبرې وکړم چې به مخکې به شرموم نو اخلاقي رویې قد افلح من تزکا ځان به پاکو یو بیرونی پاکی ده یو دننه پاکی ده چې تا کې چې دننه په دماغ کې چې کومه دښمني پرته ده په دماغ کې چې کوم دا ګن پروت دی چې بره چې مونږ دلته کینو فرض کوم مقصود خبرې کوو او مونږ سره خوا کې یو څو کس ناست دي یو کسان ناست دي مونږ خبرې کوو خو دا مقصود رانه پاسه ده زه درپسې خبرې کوم بیا ګوره دا اخلاقي رویې دي خبره کوم دا رویې مونږ شته په زنانو کې دا خبرې ډېرې داسې خیال کړي دي که دوه زنانه به سسر پسر کوي ناستې به وي دوه زنانه او چا په سر به خبرې کوي خو په هغې کې یو زنانه پاسې ده که نه نو هغې پسې بیا خبرې کوي دا شي او دا دومره غټ جرم دی چې تاسو چې کوم توقع نه شئ کولی داسې معمولي خبرې نه دي مونږ بس مونږ چسکې اخلو ګوره یاده دې وي مونږ چسکې اخلو په محفل کې چې کله کینو مونږ نور ډسکس کوو مونږ چې کله کینو که زه وقار سره کینو مونږ فلان کې خو داسې او فلان کې خو داسې او الله پاک وایي لاماناتهم ځان ډسکس کا چې په محفل کې داسې مو وایه چې د پلانکي بچي خو داسې داسې دي یاره پلانکي ښځه خو داسې ده بازار کې ګرځېده د فلانکي هغه بچي خو مړه داسې داسې شو ټولې خبرې مونږ دا کوو چرې ما داسې خلک ولیدل چې زه کیني زما بچي خراب دي زما په کور کې دا مسله ده ما کې دا مسله ده دا ډسکس کې ځان ډسکس کې په دې خبرو تاسو بالکل نه خلاصېږئ چې فلانکي داسې داسې او فلانکي خو داسې داسې فلانکي خو حرام ګټي دي او شل ستا پیسه تا له خو نه ګټي تا ته ویلي چې وکړه تو کوشش وکړه صرف ځان له پوهې کا په ملګرو کې کم از کم چې دا خلک ګواهي ورکي لتكونوا شهداء على الناس چې تاسو په خلکو باندې ګواهي ورکې د ګواهي د څه ګواهي د توحید ګواهي د سنت ګواهي د کریکټر ګواهي د اخلاق ګواهي د کردار چې خلک وي چې واقعي دا خلک چې کله دې سره بېوپارته کې معاملات کې دروغ نه وي ګډ کپان نه دي نو موږ په هغه ورځ فخر وکړو چې واقعي دا خلک موږ ته چې کوم دي نو عمل کوو ما سره دا لوز وکړې چې ایمان خو الحمدلله زموږ ښه دی او خپل اخلاقي رویې نبي علیه السلام فرمایي د قیامت په ورځ به هغه تله ډېره زیاته درنه وي چې د اخلاق دروند وي اخلاق کریکټر دې باندې غور او فکر تاسو سبایي او بیګایي وکړئ الله تعالی نه دعا چې دا کمې خبرې ما وکړلې په دې باندې ټولو نه پهله ماله د عمل کولو توفیق را ځان ته هم زه دا وصیت کوم او تاسو ته هم دا وصیت کوم بارک الله لي ولکم فی القرآن الحکیم ونفعني وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم آمین یا رب العالمین